ځینې کسان د بینظیر د روپو لپاره خپل اهلیت چک کوي، که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي، نو هغو ته دا لیکل راځي چې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. نو هغه وایي چې روپۍ خو نه دي شروع او موږ ته وایي چې تاسو روپۍ راواخلئ. بل لا خبره، کوم چې نوي کسان دي او که زاړه کسان دي، دا ویډیو د دواړو دپاره لازم ده، ځکه ځینې زاړه کسان دي د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي، د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي، نو هغو له اوس پکار دي چې په 81 باندې خپل اهلیت چې دی دا چک کړي. تاسو چې هلته کې خپل اهلیت چک کوئ، نو تاسو ته به دا پته ولګي چې تاسو د دې پروګرام دپاره په راتلونکي وخت کې اهلیت که نه، که تاسو دوباره اندراج کړی، نو هلته به تاسو ته لیکلي چې تاسو ته به یا میلاویږي یا به نه میلاویږي. نو لاړ شئ هغه خو اوس چک کوئ. دغه شان د ځینې کسان دي هغو سره اندراج نه دی کړی، اندراج نه دی کړی، نو هغو له هم پکار دی هلته کې به تاسو له تاریخ درکړی چې په پلاني تاریخ باندې لاړ شئ او خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ. که تاسو رجسټریشن دوباره ونه کړو، نو بیا به هم تاسو ته روپۍ نه میلاویږي. بل لا که ستاسو سکور د 32 نه اندراج نه وروسته د 32 نه په پورته ختلی، نو تاسو ته بیا هم دا روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. نو لاړ شئ په 81 باندې اوس خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ. که څه مسله درته راځي، نو سکرین شاټ چې دی هغه تاسو موږ ته رالیږلی شئ. خو په دې کې ځینې کسان چې دي هغه نوي کسان دي، نوي کسان دي، نو هغو روپۍ د سره نه دي اخیستې، هغه لاړ شي هلته کې خپل اهلیت چک کوي. چې کله اهلیت چک کوي، نو قسمه قسم ځینې کسان ته جانچ پړتال راځي، نو په جانچ پړتال باندې زمونږ ویډیو شته. که کومو کسانو ته جانچ پړتال راځي، نو هغه زمونږ هغه ویډیو چې دی هغه کتی شي. دغه شان د قسمه قسم لیکلي پکې راځي. خو ځینې کسانو ته دا لیکل راځي تاسو چې د دې پروګرام دپاره اهلی، د دې پروګرام دپاره تاسو اهلی او تاسو لاړ شئ چې کوم ځای کې نږدې روپۍ ورکړی کېږي، نو هلته لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. ستاسو چې کومه ضلع ده په هغه ضلع کې، ځکه چې تاسو په کومه ضلع کې رجسټریشن کړی، ستاسو په شناختي کارت کې کومه ضلع وي، نو تاسو ته په هغه ضلع کې میلاویږي. دا اول خبره واوره. ځینې کسان وایي پلاني ځای کې پلاني ځای کې، اوس هغه سیسټم چې دی هغه دی ختم کړی دی. که په راتلونکي وخت کې کولا کوه جدا خبره چې د هغې کم بینک به و، تاسو ته به د کم بینک نه میلاوېدی، نو تاسو به په بله ضلع کې هم د هغې بینک نه راغستی شوې، لکه د هغې بینک د هغې ډیوایز نه چې دی به تاسو راغستی. اوس تاسو ته چې تاسو په کومه ضلع کې، نو هلته لاړ شئ چې کوم ځای کې روپۍ میلاوېږي، نو هلته تاسو روپۍ راغستی شئ. نو ځینې کسان دا تپوس کوي چې روپۍ خو نه دي شروع، او دی بار بار وایي چې روپو له لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ. نو که تاسو ته دا لیکلي، نو تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهلی ځکه دا د ستمبر میاشت ده او دا د دې قسط اخرنۍ میاشت ده، اخرنۍ میاشت چې په دې میاشت کې به دې لازم دا شروع کوي. که په دې کې شروع نه کړو، نو ستاسو روپۍ چې دی دا بیا لاړې، لکه یو قسط نه بیا وخوړو په بل کې ومیلاویږي. ځکه د دې ستمبر دا قسط نه دی، دا به تاسو ته په جون کې میلاوېدو، د دې نه مخکې به دا تاسو ته په جون کې میلاوېدلو. دې هغه 3 میاشتې چې د هغې په منځ کې پاتې کړې او د میاشتې اخرنۍ ستمبر ته چې دی دې ته یې راوستلو، نو دا به تاسو ته په دې ستمبر کې میلاوېږي. که په دې ستمبر کې دا دې شروع نه کړو، نو دا به تاسو ته بیا چې دی یو قسط به یې خوړلی او تاسو ته بل میلاوېږي. ځکه په اکتوبر کې چې دی دا به بل نوی قسط شروع کېدلو، د دې 3 میاشتو د ډسمبره پورې، د ستمبر پورې چې دی دا به بل قسط شروع کېدو. نو په دې کې چې اوس کم قسط شروع شي، تاسو به ځئ چې کوم ځای کې روپۍ میلاوېږي، هلته به لاړ شئ، نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دی دا میلاوېږي. حالا سات نه دی شروع، او تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهلی، چې کومو کسانو ته اهل لیکلی خالي، نو هغه هم اهل دي، او کومو ته چې وایي لاړ شئ روپۍ راواخلئ، نو تاسو هم اهلی. خو حالا سات روپۍ چې دی دا نه دی شروع، نو تاسو به صبر کوئ د دې قسطه پورې چې کله روپۍ شروع شي، نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ.